السلام علیکم. د تاریخي شخصیاتو سلسله چې کوم موږ شروع کړې وه او په مختلف شخصیاتو باندې ویډیوز جوړو، نو نن دته د دنیا د کم عمر ترین جرنیل چې یادېږي او د پښتنو د پاره یو اولنی منظم ریاست جوړ کړی و د یوسفزۍ پښتنو د پاره، د هغه تاریخ د تویم د هغه نوم ملک احمد خان بابا. ملک احمد خان بابا یو داسې عظیم شخصیت و چې د پښتنو مختلف قبایل را یوځای کړي او یو منظم ریاست جوړ کړی، نو دا د هغوی کارنامه ده. ملک احمد خان بابا چې و نو هغه په قندهار کې په 1470 کې پیدا شوی او دی چې و نو د یوسفزۍ قبیلې مشر ملک شیرزمان د هغه وراره. په 1490 کې بیا داسې چلو شو چې د یوسفزۍ او د ګګیانزو قبیلې د یو ښځې په معامله باندې جګړه وشوه او په جګړه کې دا چلو شو چې د ګګیانزو قبیلې مرګستیا د مغلو مشرو باچاو الغ بیګ هغه وکړه او الغ بیګ چې مرګستیا وکړه نو یوسفزۍ قبیلې ته شکست ملاو شو. 200 ځوانان پکې شهید شو او ملک احمد بابا پکې گرفتار شو. د دغه په وجه باندې چې هغه په جیل کې و، نو الغ بیګ ته د ملک احمد بابا یو بل ترو ملک سلطان هغه ورته ووی چې دی را پرېږده او د ده په ځای به ما جیل کې کا. نو ملک احمد بابا یې را پرېښودو او دی هلته کې په قید کې ملک سلطان په قید شو او بیا یې په قید کې هغه شهیدون کو. بیا داسې چلو شو چې د الغ بیګ کاروایانې د دوی خلاف وي، نو دوی اول د قندهار نه هجرت وکړو، بیا د کابل نه وکړو او بیا دوی راله دې خواته، نو دلته وله د لزاک قبیلې په دوابه کې ځای ورکو چې دلته آباد شي. په دغې ورځو کې ملک احمد بابا د پښتنو وړې وړې قبیلې را یوځای کولی او خپل طاقت یې جوړ کو. په دې ورځو کې په هشنغر باندې د سواتو د سلطان اویس حکومت و، دا د هغه جاګیرو او سلطان اویس به مغل بادشاه له ټیکس ورکو. هشنغر د 400 د ټول علاقې ته هشنغر وی. نو ملک احمد بابا په هغې باندې حمله وکړه او هغه علاقې فتح کړه او بیا د دا چلو کو چې ملک احمد بابا دا ځینې ډیټس ما ځان سره لیکلی دي چې رانه دغه نشي. د تاریخ کې د ډیټس ډېر اهمیت دی. بیا د 1510 پورې ملک احمد بابا د ملکنه پورې علاقه فتح کړه او هلته کې نه خپل طاقت ښه سیوا کو. نو بیا په 1515 کې د پسوات د حملې پروګرام جوړ کو او د ملکن بټخیلې نه مخکې یو علاقه د تاڼه، په دې کې د یوسفزۍ او د سواتیانو یو ډیر غټ جنگ شو او په جنگ کې یوسفزۍ ته کامیابی ملاو شو او ملک د سواتو مشر چې سلطان اویس هغه شکست خوړو. دوی د سواته پورې علاقه فتح کړه. چې سواته پورې علاقه فتح کړه، په دغه دوران باندې په 1520 کې ملک احمد بابا د پښتنو د اولنی ریاست اعلان وکړو او هغې له د یوسفزو ریاست کې نوم کې نه ښودو، هغې له د پښتونخوا ریاست نوم کې ښودو چې ټول پښتانه پکې را یوځای شي. د دوی د عملدارۍ ریاست چې و نو په هغې کې د صوابۍ، بونیر، سوات، ملکن، باجوړ، مردان، چارسده، دا ټول علاقې پیښور په دې کې شامل و. دا دومره لوی ریاست و او په دغه دوران کې هغه دا چلو کو چې ملک احمد بابا یو خو ډېر بهترین مقرر و، تقریر به ډېر ښه کو، یو ډېر دوراندیش و. هغه ځان سره شیخ ملي په نوم سره یو ډېر هوښیار سړی و، هغه وزیر اعظم کو او قاضي قضای کو چې هغه به د ریاست د فیصلې کولې. هغه وخت کې د پښتنو په منځ کې د جایدادونو ډیر زیات جګړې وي او د حد او د تاسو ته پته پښتانه خو په ځمکه مرګ کوي. نو هغې وجه نه هغه شیخ ملي چې و هغه د ویش نظام راوستو، د پټوار کم نظام چې یو ډېر هوښیار سړی و. نو شیخ ملي د ځمکې تنازعات چې دي د ویش په قانون باندې شروع کړي او هغې سره د هغوی ریاست ډېر مضبوط شو.
ملک احمد بابا کار روایانې ډېرې ښه روانې وي، ریاست هم ټیک روانو او هغه کې یو عادت و، ډېر ښه عادت و چې هغه باچایي په خپل قوم یا په خپل خاندان کې نه ساتله، نه خپل زوی له نه رور له. هغه باچایي داسې چلو کو چې هغه په هغې وخت کې یو بل ملک ګجو خان د چا په نوم چې ګجو خان مارکیټ دی، اوس ثوابه کې ګجو خان میډیکل کالج دی، دا دویم د پښتنو ډېر لوی مشر و. هغه خپل جانشین مقرر کو او دا شیخ ملي د هغه سره هم و، ځکه چې هغه کم نظام روان کړی د ویش دا د پټوار دا بیا مغل هم جاري وساتو او دا بیا انګریز هم هغه نظام اپناو کو. پای کې څه چینجز وکړو خو هغه بیسیک نظام هغه کم چې د یوسفزو په ریاست کې شیخ ملي کړیو د ملک احمد بابا په سربراهۍ کې. ګجو خان ورته ووایي چې نه ستا په ژوندانه خو زه نه کومه، خو چې کله هغه وفات شو نو بیا غټه جرګه راله او هغه آفیشیلي ګجو خان بابا مشر شو. د دې نه پس ملک احمد بابا په 1530 کې وفات شو او د هغه قبر چې دی تاسو ډېرو پښتنو ته به نه پته، په ځای کې به اوس هم ورته پته نه چې دلته څومره غټ شخصیت دفن دی. هغه قبر چې دی هغه د تاڼې او د الډن ډېرې په منځ کې دی. زه ورته ډېره پیرېدلې یم ځکه چې ما په هغه علاقه کې یو 10 کاله تېر کړي دي، نو یو 1000 پیرونه سیوا به زه د ملک احمد بابا قبر له تللی یم او د هغه تاریخ دی هلته کې. نو دومره درانه مشران زمونږ پراته دي زمونږ خوا او شاته، خو ډېرو هلکانو ته پته نشته ځکه چې کتاب شوق کم کوي او د خپل تاریخ نه خبر نه دي چې داسې تاریخ چې دنیا له د ویش نظام ورکړی، د پټوار نظام ورکړی او یو ډېر اعلی ریاست چلولی او په هغې کې اقربا پروري نه وه. یعنې ملک احمد بابا به وایي چې زما نه پس د زما زوی باچا شي، زما رور دي شي، خو هغه نه، هغه په میرټ هغه کار وکړو او ګجو خان یې خپل جانشین مقرر کړی. امید لرم ستاسو به د ملک احمد بابا چې د یوسفزو اولنې منظم ریاست قایم کړی د پښتونخوا په نوم سره، هغه په 1470 کې پیدا شوی او په 1530 کې وفات شوی. ټوټل عمر 80 کاله، خو د ځینو خلکو سلسل کالی سینې کړی او د ځینو په ډېر کم عمر کې ډېر لوی کارنامې کوي. کمنټ پیو کې کو تاسو هم څه داسې شخصیت باره کې ویډیو جوړول غواړئ چې وی کوپې، نو ما د لازماً په کمنټ کې ولیکئ، لایک یې کړئ او دا داسې ویډیو شیر کوئ ضرور، ځکه چې پښتنو د دې تاریخي خلکو نه ډېر کم خلک خبر دي چې هر پښتون ته دا ورسي دا پیغام چې زمونږ مشران څومره عظیم خلک وو. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.